یو کس وایي چې د صحابه او د نور اولیاء په مزاراتو باندې د خپل ځان دپاره د الله نه دعا غوښتل څنګه دي؟ د الله جل شانه نه دعا غوښتل په هر ځای کې جایز دي، البته صاحب مزار نه دعا نشي غوښتی، ځکه چې دعا عبادت دی او دا صرف او صرف د الله دی. په هغه مزار باندې د الله نه دعا غوښتی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي دفن کو، هغه ذاکر و ډیر ذکر به ډیر کولو، ذوالبجادین رضی الله عنه د هغه نوم راځي، او د صحابو په حالاتو کې اسد الغابه وغیره وغیره کتابونو کې د هغه تذکره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه د تدفین نه اوزګار شو، هغه په سفر کې وفات شو، نو بیا قبر سره ودرېدو مبارک او د الله نه دعا وغوښته. نو دعا یې ځان دپاره یا مړي دپاره غوښتل هغه کولی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا هغه دا کړې وه چې یا الله دې وبخې او زه د ده نه راضي یم، تم ترې نه راضي شه.